بل د الله قدرت یو عظیم الشان یو نمونه الله موږ ته بیانوي. هغه دا ده چې انسان وګورئ یو پیری چې یو انسان په دنیا کې هم یو شی جوړ کړي یو نمونه جوړ کړي بیا د هغې په شان بل یو شی ایجاد کول هغه آسان وي ځکه چې تا ته پته لګي چې دې کې دا پرزې لګېدلې وي. الله رب العزت فرمایي چې تاسو سوچ وکړئ فکر وکړئ چې آدم علیه السلام څنګه جوړ کړو هغې نه پس حضرت عیسی علیه السلام څنګه پیدا کړو. نو موږ ته پکار دی چې موږ د الله رب العزت په دغه قدرت کې موږ سوچ وکړو فکر وکړو غور وکړو او د الله رب العزت دپاره موږ عقیده صحیح سالم وساتو چې ټول تعریفونه د الله رب العزت دپاره دي یعنې صفات کامله قدیمه د الله رب العزت دپاره چې الله رب العزت سره بل څوک شریک نشته. نو د ټولو نه اولنۍ عقیده الله رب العزت څه بیانوي خپل د توحید بیانوي چې دغه توحید باندې ایمان راوړئ چې الله رب العزت د ټولو مخلوقاتو رب دی. والسيد الله رب العزت الحمد لله سيد ټول تعریفونه د الله رب العزت دپاره دا موږ ومنئ. عقیده مو راوستو بالکل دې باندې زموږ عقیده ده چې ټول تعریفونه د چا دپاره دی؟ د الله دپاره دی. اوس دا الله پاک څوک دی؟ الله رب العزت کوم ذات دی؟ الله بیان فرمایي رب العالمین. مختصر یو جمله کې الله رب العزت یو واضح پیغام ورکوي چې ستا الله هغه ذات دی چې هغه رب د ټول عالمین وي. اوس دا عالمین څه ته ویلی شي؟ عالم څه ته ویلی شي؟ ما سوال د الله رب العزت د ذات نه علاوه چې څومره کائنات دي دا عالم دی. او دا عالم څنګه؟ څومره اسمانونه چې دي څومره ځمکې غرونه انسانان نباتات حیوانات فرشتې چې څومره هر څه په دنیا کې دي دا عالم دی. او یو عالم هغه څومره وي؟ د مشرق نه واخله تر مغرب پورې یو عالم دی. دنیا مشرق نه واخله تر مغرب پورې یو عالم دی. او الله رب العزت د عالمینو بادشاه دی د عالمینو پروردګار دی. نو بیا حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه دنیا نه علاوه 40,000 علمونه دي. 40,000 علمونه د دنیا نه اوس موږ سوچ وکړو چې 40,000 علمونه دي د مشرق نه واخله تر مغرب پورې دغه دنیا د یو عالم دی. او د دې په شان دي د الله رب العزت بیل بیل علمونه بیل بیل دنیا به ورته ووایو ستاسو پوهه دپاره بیل بیل خلاګانې هغه 40,000 دي. بیا حضرت مقاتل رحمهم الله امام المفسرین ډېر لوی مفسر تېر شوی دی هغه وایي چې دغه دنیا پرېږده د دنیا نه علاوه الله رب العزت 80,000 علمونه پیدا کړي. 80,000 علمونه چې یو انسان صرف د خپل کور تربیت وکړي یو انسان صرف د خپل یو بچي تربیت وکړي هغې ته خلک ډېر بهترین یو نظر کوي چې بیا خپل بچي نه عالم جوړ کړو پروفیسر جوړ کړو ډاکټر جوړ کړو. اوس ته سوچ وکړه چې الله رب العزت د پوره عالمینو رب دی او تربیت کوونکی دی او پالنه کوونکی دی هغه به څنګه ذات وي چې کله یو انسان د یو بچي ښکلې تربیت وکړي نو دې ته معاشر کې ډېر ښکلې نظر کولی شي. الله رب العزت وایي چې تاسو دغه یو انسان پرېږدئ زما په ذات کې سوچ وکړئ چې زه د یو عالم نه بلکې روایاتو کې 40,000 علمونه راځي. الله د هر یو عالم تربیت کوي د هر یو مخلوق تربیت کوونکی د هغه څومره اعلی ذات وي. بیا الله رب العزت فرمایي الرحمن الرحیم چې دغه الله رب العزت دا مهربان ذات دی رحیم ذات دی. او بعضې خلک داسې وي چې هغه دنیا کې ګناهونه وکړي او بیا وایي چې د الله رب العزت رحیم ذات دی. بعضې خلک د الله نافرماني هم کوي او بیا دا خبره کوي چې الله رحمان و رحیم ذات دی معاف به وکړي. الله رب العزت وایي نه الرحمن الرحیم په دې کې د الله رب العزت ډېر زیات لوی حکمت او یو پیغام الله رب العزت موږ ته راکوي چې صحیح د ګناهګار انسان ته وي الرحمن ستا دپاره به د الله رحمت به وي الله مهربان به وي په دنیا کې. الرحمن او رحیم دواړه د مهربانۍ دپاره راځي لیکن د رحمان دغه معنا په مبالغه یعنې په وسعت کې په فراقوالي کې د رحیم نه زیات دی. رحیم کې معنا د رحموالي دا په نسبت د رحمان کم دی. بیا مفسرین لیکي دلته یو حکمت دا دی چې الله رب العزت رحمان ذات دی په دنیا کې. څنګه چې کله موږ په دنیا کې نظر واچو هغه انسانان چې الله رب العزت د ذات نه انکار وکړي هغه انسانان چې کافران وي هغه انسانان چې یهودیان وي
بیا هم الله ورته رزق ورکړي، الله ورته زندګي ورکړي، الله ورته اولاد ورکړي. الله داسې مهربان دی. دا خو د رحمان معنا شو چې الله دغه رحمت دا وسیع دی، پوره کائنات باندې د الله رب العزت رحمت دی. اوس د رحیم څه معنا ده؟ الله وایي چې څنګه رحمان دغه مهرباني په هر چا باندې دی، داسې د رحیم دغه نوم مهرباني په هر چا باندې ونه وي، بلکې دا رحیم مهربان ذات دا په قیامت پر ورځ باندې الله رب العزت وایي چې صرف او صرف په مسلمانانو باندې مهربان دی. کم یو انسان چې ګناه وکړي، کم یو انسان چې د الله نافرماني وکړي، کوم یو انسان چې قرآن ته مخ واړوي، الله رب العزت وایي زه دې دپاره مهربان نه یم، بلکې زه دې دپاره قهار او جبار یم. نو موږ ته پکار دی چې زیات تر توجه په قرآن او حدیث ته ورکړو. موږ که لمونځ کوو، که موږ تلاوت کوو، که موږ ذکر او اذکار کوو، د دې اصل مبدا او د دې بنیادي شی هغه دا قرآن او دا حدیث دی. اوس که چېرته زه درته دلته بیان وکړم، 3 ګنټې درته د پیغمبران بیان وکړم، قصې درته بیان کړم، یا دغه شانتې نور څه درته بیان کړم، اجر به راته میلاو شي، فایده به راته میلاو شي. تاسو واورېدل د پیغمبرانو هغه واقعات، تاسو هغې نه ځان خبر کړو، فایده تاسو ته میلاو شو. خو البته د قرآن چې څومره عظیم درس وي، دومره فایده نه میلاوېږي، ځکه چې قرآن کې الله موږ ته حکمونه بیانوي، د حلال او د حرام تمیز موږ ته بیانوي، د جایز او د ناجایز تمیز موږ ته الله رب العزت بیانوي. بیا الله رب العزت وایي مالک یوم الدین، الله رب العزت مالک د روز د قیامت دی. بس الله پاکه ته خو نن هم مالک وي، سبا هم بله روز هم مالک وي. د مالک د روز د قیامت څه مطلب؟ الله رب العزت دلته موږ ته 3 قسمه خبرې بیانوي. خو چې کله موږ سوچ وکړو، فکر وکړو چې مالک اوس زما یو کور وي، زما ګاډي، زما دوکان، زه خو هم د هغې مالک یم. الله رب العزت وایي بنده دغه ته کور وکړه، ته هم مالک د جیدادو چې څنګه د نابود وي، هغه نابودوالی د ته بود ته راغلی، مطلب اول نه وي، بیا مې ته پیدا کړې، اول دنیا کې نه وي، بیا دنیا ته راغلې، همدارنګې اوس به د دنیا نه ځي. زما او ستا ملکیت به وي په یو ځمکه باندې، په پیسو باندې، په جیداد باندې. بیا موږ به غرور وکړو، تکبر وکړو، موږ کې عقل پیدا شي، غرور راشي، په مال او په دولت باندې ناز وکړو، په اولاد او مقام او په جیداد او دنیا باندې موږ غرور وکړو چې الله رب العزت موږ ته دا دونه دولت مال الله رب العزت راکړو، موږ پکې غرور وکړو. زما خاندان مضبوط دی، موږ غرور وکړو. الله رب العزت موږ ته وایي انسانه چې کله مانځه کې ودرېږي، مانځه ته ودرېږي، ته چې په مونځ کې څه وایې په دې باندې اول ځان پوهه کړه چې زه مانځه کې څه وایم، بیا په دغه دولت باندې غرور وکړه، بیا په خپل قام قبیله باندې غرور وکړه، او بیا په خپل دغه مال او دولت غرور وکړه. الله فرمایي مالک یوم الدین، ستا دغه ملکیت دا تر وخت پورې دی. الله فرمایي مالک، زه داسې یو مالک یم چې زما د ملکیت نه انتها وه، چې ته پیدا هم نه وې، زه بادشاه او زما ملکیت و، او ته چې وفات شي بیا به هم زما ملکیت او زما بادشاهي به وي، او ستا دغه ملکیت دا به تر څه وخت پورې محدود به وي. انسانه غرور، تکبر او د دین نه لرې لرې کېدلو نه ځان وساته. مالک یوم الدین، یوم الدین څه معنا؟ یوم الدین الله ته خو د دنیا ورځې هم مالک قیامت دی ولې یاد کړو؟ الله رب العزت جواب کوي مالک یوم الدین، دا دین داسې یو ورځ دی چې هغه صرف او صرف د جزا ورځ وي. الله رب العزت دغه ورځ د حساب او د کتاب دپاره مقرر کړې وي. الله فرمایي زه د دنیا مالک هم یم، خو زه به در سره دنیا کې حساب ونه کړم، دنیا کې نافرماني وکړه، حسد، بغض، کینه، چغلي وکړه، زنا، شراب، هر څه موج مستي وکړه، زما مونځ مه کوه، روژې مه نیسه، زکات مه ورکوه، تلاوت مه کوه، صدقات مه ورکوه، زه به درته حساب کتاب ونه کړم، زه به دې عذاب کې ونه نیسم. مالک یوم الدین، زه به دغه دنیا نه بلکې په ورځ د جزا در سره حساب او کتاب به وکړم. او بیا دغلته الله رب العزت موږ ته یو بل پیغام راکړی چې یو انسان به وي ښه مالدار به وي، یو انسان به وي ښه اولاد به لري، یو انسان به وي ښه طاقت به لري، یو انسان به وي ښه نوم به لري، یو انسان به وي ښه طاقتور به وي، او هغه انسان به داسې وي چې د الله رب العزت نافرمان به وي، مونځ به نه کوي، تلاوت به نه کوي، روژه به نه نیسي، زکات به نه ورکوي، صدقات به نه ورکوي. نو بیا زموږ ذهن ته راشي چې الله خو بادشاه دی، الله مالک دی، الله بادشاه دی، الله مالک دی، چې دا انسان د الله دومره نافرماني کوي، الله ورته مال دولت ولې ورکوي، الله ورته دومره طاقت ولې ورکوي، الله دومره اولاد ورته ولې ورکوي؟ ځکه خو الله بادشاه دی.
اوس زه درته ووایم دلته یو پلار خپل بچي ته ووایي یا چېرته یو استاد خپل شاګردانو ته چې دا سبق یاد کړه که تا سبق یاد نه کړو زه به دې وهمه که چېرته دې سبق یاد نه کړو دغه استاد ورباندې دغه استاد ورته سزا ورکوي زموږ ذهن ته دا سوال راشي چې الله رب العزته ته خو مالک یې ته خو رحمان او رحیم یې ستا په لاس کې هر یو قدرت دی بیا په دنیا کې دومره ګناهګاران انسان موږ وینو دا ولې دنیا کې داسې موج او مستۍ سره ګرځي ولې ورته جزا او عذاب نه ورکوي الله فرمایي نه الله فرمایي چې تر څنګه د هر یو شي لپاره خپل حساب او کتاب وي دغه شان دي دوی سره به زه حساب او کتاب د قیامت پر ورځ باندې کوم چې کله هوټل کې موږ روټۍ وخورو اول موږ پیسې نه ورکوو بلکې چې کله روټۍ وخورو بیا هلته هغه بل حساب شي هغې نه پس چې څه مو خوړلی وي هغې حساب موږ ته تېر شي موږ هغه بل ورکوو الله فرمایي چې تر مرګه پورې تا ته مې ژوند درکړی دی تر مرګه پورې تا ته مهلت دی سوچ وکړه فکر وکړه غور وکړه که خبر د اولاد شي نبي علیه السلام خپل اولاد پرېښوستی وو که خبر د نکاح او د تره شي نبي علیه السلام عبدالمطلب ابو طالب ابو جهل پرېښوستی وو که خبر د پلار شي په حق او په دین کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښوستی وو که خبر د مال او د دولت شي ابوبکر صدیق سے خپل هغه دولت د پیغمبر په قدمونو کې قربان کړی و لږ غور وکړه فکر وکړه سوچ وکړه تر مرګه پورې تا ته مهلت دی تر مرګ پورې خپل دغه هر څه طور طریقه د اسلامي طریقې سره وکړه چې الله رب العزت قیامت کې ستا حساب کتاب د نیکانو سره وکړي الله رب العزت موږ ته مهلت راکړي الله رب العزت موږ ته چانس راکړي خو بیا هم موږ د قرآن طرف توجه نه کوو موږ دنیا کې هر قسم کاروبار نه موږ ډېر ټیم ورکړو خو قرآن ته موږ مخ اړولی دی علیه الصلاة والسلام فرمایي القرآن حجة لك او علیک د قیامت په ورځ باندې دغه قرآن مجید ستا دپاره دلیل به وي یا په تا باندې دلیل به وي په الفاظ دیګر یا ستا دپاره ګواهي کوي یا په تا باندې ګواهي کوي رب العزت موږ ته دغه قرآن دې دپاره نه دی راکړی چې موږ روژه کې د دې تلاوت وکړو دې دپاره موږ ته دا قرآن نه دی راکړی چې موږ روژه کې دا راواخلو او نور دا المارۍ کې پروت وي خو صرف محض عبادت زموږ محض تلاوت نه بلکې د خپل عمل کې راوستل په موږ باندې لازم دی او عمل کې هله راځي چې کله موږ د قرآن په معنا او په مقصد پوه شو او قرآن په معنا او په مقصد موږ هر پوهېږو چې کله موږ د قرآن له وخت ورکړو ټیم ورکړو د دې تفسیر ترجمه زده کړو بهرحال مالک یوم الدین الله رب العزت وایي دا دنیا د عمل دارومدار د دنیا د عمل لپاره دی او د دې حساب کتاب په آخرت کې کېږي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله پاک موږ خاص ستا عبادت کوو موږ خاص ستا نه مدد غواړو الله رب العزت فرمایي زما بنده چې کله ته مونځ کې ودرېږي ایاک نعبد چې کله ته دا ووایې و ایاک نستعین او تاسو ما نه مدد غواړئ الله رب العزت جواب ورکوي چې زما بنده کم دعا غواړي زه ورله ورکوم اهدنا الصراط المستقیم او موږ چې کله وګورو موږ مدد د الله نه غواړو یا نه غواړو چې کله به موږ مشکلات راشي پریشاني راشي موږ الله هم هېر وي دغه قرآن هم هېر وي موږ ته پکار دی چې هر مصیبت او په مشکلات کې قرآن طرف توجه وکړو اهدنا الصراط المستقیم الله رب العزت موږ ته هدایت موږ ته نیغه لاره وښایه په سیده لاره باندې مو روانه کړه صراط المستقیم نیغه لاره سیده لاره اوس دا نیغه لاره څه ده مسلمانان نن زما به 18-19 سال عمر وي ستاسو به 20-25-30-35-40 سال عمر به وي صرف په یو خبره باندې نن تاسو غور او فکر وکړئ چې پنځه وخته تاسو الله رب العزت ته وایي چې الله پاکه موږ ته نیغه لاره وښایه اوس آیا دا نیغه لاره څه ده کم یو انسان پېژني چې نیغه لاره د څه شی راغله ما پرون تاسو ته ویلو چې دې ځای نه تاسو ګورئ ته ځئ تر څو چې ګورئ کې بلد نه وي هغه ځای ته نه پېژني ستا تګ هلته معنا نه لري بلکې وکېږي به بلکې هلته به ته وکېږي الله رب العزت ته موږ وایي اهدنا الصراط المستقیم موږ ته نیغه لاره وښایه الله موږ ته نیغه لاره وښایه اوس دا نیغه لاره څه ده دا هغه لاره ده چې د افراط او د تفریط نه خالي وي چې نه پکې ډېر زیات سختي وي نه پکې ډېر زیات نرمي وي نه د حد نه تجاوز وکړي او نه پکې غلو وکړي لکه بعضې خلک هغوی به داسې کول چې دغه انبیا کرام به یې قتل اول حد نه یې تجاوز کول بعضې خلک به داسې وو چې هغې غلو کول دغه پیغمبرانو ته به دومره درجه ورکړل چې هغې نه به یې خدایان جوړ کړو الله فرمایي داسې لاره ته روان نه شئ
لکه محض مونږ صرف او صرف عبادت مونږ روجې ته وایو بس زمونږ نه بالکل دومره مسلمانیت راکې بالکل ختم شوی چې کله قرآن الله پاک نازل کړی دی الله مونږ ته اول حکم نه راکړي چې تاسو روژه ونیسئ بلکې اولنی حکم د الله رب العزت دا دی واقیموا الصلاة وآتوا الزکات مونځ وکړئ او مونږ چې کله وګورو آیا مونږ مونځونه کوو که نه دغه مونځ دا اولنی فرض دی د روژې نه د مونځ فضیلت زیات دی مونځونه مونږ وګورو بیا د مونځونو کولو طریقه مونږ وګورو او بیا طریقه پرېږده الفاظ مونږ وګورو چې کله مونږ خپل نوجوان خپل همعمر نه تپوس وکړو چې دغه الفاظ دې غلط وي هغه مونږ ته جواب کې وایي یا ما خو مدرسه نه ده ویلې چې کله بوډاګانو ته وایي هغه وایي زموږ په خولو کې غاښونه نشته کله نوجوانانو ته وایي یار مونږ تبلیغ نه ده کړې الله به بیا هغه ته دا مهلت نه ورکوي قال کله چې دغه کافر جهنم ته لاړ شي د قیامت په ورځ باندې یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زه خاورې شوی وم کاش چې زما نام او نشان مې شوی و دې به الله رب العزت ته ډېر فریاد وکړي چې الله پاکه یو چانس راله راکړه چې زه دنیا ته لاړ شم او عبادت وکړم الله ورته فرمایي نه چانس نشته قرآن مې لېږلی و مولیان مې درکړی و تبلیغیان مې درکړی و عقل مې درله درکړی و د دنیا دولت پسې روان وي د دنیا په کاروبار پسې روان وي زما دین دپاره دې فکر نه وکړی الله رب العزت به ډایرکټ جهنم ته ولېږي او جهنم داسې نه وي موږ هسې اورو موږ صرف هسې اورو چې جهنم جهنم اصل کې که چېرته یو انسان اصل جهنم نه خبر شي د الله په ذات قسم که هغه د الله یو نافرماني وکړي دعا کوو چې الله موږ ته صراط مستقیم لار راکړه اوس دا صراط مستقیم لار د چا دی صراط الذین انعمت علیهم دا د هغه کسانو لار ده چې تا ورباندې انعام کړی دی دا نه وایي چې صراط الرسول د پیغمبر په لار روان شه الله رب العزت دا نه وایي چې صراط القرآن بس الله پاک خو داسې هم ویلو چې تاسو د پیغمبر پسې روان شئ الله پاک خو داسې هم ویلو چې د قرآن پسې روان شئ خو دلته د الله رب العزت یو حکمت او موږ ته یو پیغام ورکړي الله رب العزت چې محض کتاب دا د انسان د تربیت دپاره کافي نه وي مطلب څه دی مطلب دا چې دا قرآن ستا مخې ته پروت وي او ته د خپل ذهن مطابق دې نه اخذ کړې دا ستا تربیت دپاره کافي نه وي دې دپاره د یو معلم ضرورت وي دې دپاره د یو استاد ضرورت وي چې الله پیغمبر رالېږلی ها صحیح ده پیغمبر بیا ولې وکړئ چې الله رب العزت چې تاسو پیغمبر په لار روان شئ یا موږ دعا دا ولې غواړو چې الله رب العزت موږ ته د پیغمبرانو لار راکړه موږ د پیغمبر په لار روان کړه چې پیغمبران دي بس دا موږ ولې نه وایو چې الله موږ ته داسې وایي چې صراط الذین انعمت علیهم چې الله موږ ته د هغه خلکو لار راکړه په چا چې تا انعام کړی نو الله موږ ته وایي چې قرآن خو ځکه نه یادوم چې محض کتاب د تربیت دپاره کافي نه وي تاسو تربیت دې نه نشئ اخیستلی او بل پیغمبر ځکه نه یادوم چې دا پیغمبر همیشه په دنیا کې موجود نه وي کله پیغمبر په تاسو کې موجود نه وي تاسو هدایت لار باندې نشئ تللی ځکه د پیغمبر لار موږ تاسو ته ونښودله مثال زموږ سره شته حضرت موسی علیه السلام کله چې خپل قوم تربیت وکړو ورته د الله احکام بیان کړل او د چا د سوز عبادت دپاره کوی دور ته لاړو هغې رور هم پکې موجود و هغې رور هارون علیه السلام هغه خلکو په مابین کې موجود و هغې باوجود هغه خلکو یسخې جوړ کړو هغې ته یې خدای وویل او د هغې عبادت یې شروع کړو الله فرمایي چې صرف د رسولانو د رسول لاره مې درته ځکه یاد کړم چې دا رسول همیشه په تاسو کې موجود نه وي صحیح الله پاکه رسول خو موجود نه وي موږ ته لار وښایي چې د چا په لاره لاړ شو الله رب العزت فرمایي چې تاسو به هغه خلکو په لاره لاړ شئ انعمت علیهم چې ما په هغوی باندې انعام کړی دی الله څوک دی پیغمبران دي پیغمبران خو وس نشته الله بل څوک دی الله فرمایي شهدا دي کوم چې د الله په لار کې ځان قربانوي الله شهدا هم وس نشته الله فرمایي صالحین صدیقین چې موږ ورته بزرګان وایو اولیاء د اولیاو په لار باندې لاړ شئ په هر زمانه کې په هر ځای کې یو نه یو ولي د الله رب العزت موجود وي او په مخ د ځمکه باندې دغه طالبان او دغه عالمان دي د الله رب العزت ولیان دي او دین الهي یو انسان به وي طالب به نه وي عالم به نه وي هغه به هم د الله رب العزت ولی به وي خو ما او تا ته پته نه لګي ما او تا کې طلب نه وي چې کله ته طلب اختیار کړي ته کله خپل نسبت د اولیاو سره جوړ کړي ته کله خپل نسبت د قرآن سره جوړ کړي تا ته په دغه عوامو کې به هم ډېر ولیان ښکاره شي ډېر اولیاء داسې وي
والله فرمایي چې تاسو خپل نسبت تعلق د اولیاء سره جوړ کړئ کوم امیان چې نیکان بیا سره خپل تعلق جوړ کړئ الله بل چا سره جوړ کړو الله فرمایي نیکان سره جوړ کړئ نیکان د مطلب دیان پنځه وخت چې منځونه کوي مطلب د ټول خبرو نچوړ او خلاصه دا ده چې تاسو به صرف د پیغمبر کار پس به بالکل نه روانېږئ مطلب څه جهالت ته به ځان نه غورځوئ جهالت به نه کوئ چې مثلا یو کار د پیغمبر نه ثابت نه وي او څوک درته وایي چې دا کار داسې وکړه او ته وایي چې نه دا خو دین نه داسې به نه کوئ او بل صرف په قرآن پسې به نه ځئ چې یو خبر واضح په قرآن کې ما او تا ته بیان شوې نه وي موږ به هغه باندې عمل نه کړو موږ به هغې ته بد وایو دې دوه خبرو به ځان ساتئ یو دا بدعت ویلی شي چې په دین کې به نوي کار نه راوباسي بس زه به تاسو ته دا خبره وکړم ګورئ زما پیغمبر چېرته دا نه دي فرمایلي چې په انجکشن سره روژه ماتېږي او که نه ماتېږي زما پیغمبر دا نه دي فرمایلي چې کله ته په مانځه کې ولاړ یې او تا ته په موبایل باندې رینګ راشي ته به څنګه چل وکړي دا زما پیغمبر نه دی بیان کړی نو تاسو به داسې نه کوئ چې یو خبر د پیغمبر نه ثابت نه وي او تاسو هغه ته بد رد ووایئ نه بلکې کوم خبره چې عالمان فقها علماء کرام تاسو ته وایي تاسو په هغې باندې به عمل کوئ داسې به هم نه کوئ چې یو خبره په قرآن کې ما او تا ته صراحتا موجود نه وي ما او تا ته واضح پیغام سره راغلی نه وي او تاسو په هغې باندې ردونه شروع کړئ چې دا خو په قرآن کې نشته الله فرمایي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون چې په کوم مسایلو باندې تاسو نه پوهېږئ د اهل علم حضراتو نه تاسو پوښتنه وکړئ د اهل علم حضراتو نه تاسو تپوسونه وکړئ نو موږ ته پکار دی چې د چا په لاره باندې روان شو صراط الذین انعمت علیهم موږ په هغه لاره باندې به روانېږو الله رب العزت نه هغه لاره غواړو انعمت علیهم چې په کومو خلکو باندې چې الله رب العزت انعام کړی وي پیغمبرانو بیا پیغمبر علیه السلام هم فرمایلي پیغمبر علیه السلام وفرمایي وایي زما په امت کې به تر 73 یو روایت کې تر 73 بلکې 70 فرقې ذکر کړي پیغمبر علیه السلام فرمایي زما په امت کې به دومره فرقې جوړېږي هغې کې به یو فرقه جنت ته ځي صحابه کرامو عرض وکړو چې الله پاکه کوم یو فرقه به جنت ته ځي دنیا کې خلک داسې ډېر وي د ملیانو په جامه کې دنیا کې ډېر خلک داسې وي د نیکانو په جامه کې د خلکو دوکه کولو باندې ډېر خلک به وي هر څوک به ځان اقواس وایي او پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام وفرمایي چې موږ به څنګه پېژنو پیغمبر علیه السلام وفرمایي چې ما انا علیه واصحابي تاسو په هغه خلکو پسې لاړ شئ څوک چې د قرآن او د حدیث او د پیغمبر او د صحابه کرامو په طریقه پسې روان وي نو موږ ته پکار دی چې موږ وګورو نن سبا او بل د تبلیغ میدان دی دا هم په حقه د جهاد میدان دی دا هم په حقه که چېرته تصوف میدان دی دا هم په حقه که چېرته سیاست میدان دی دا هم په حقه که چېرته د درس او تدریس میدان دی دا هم په حقه خو د ټولو د دې ټول شعبو نچوړ او خلاصه او مبدا او د دې اصل بنیادي شی هغه درس او تدریس دی کله چې تاسو وګورئ چې کله موږ په قرآن پوه شو موږ په حدیث پوه شو موږ په مانځه پوه شو نو زموږ اعمال درست شي چې کله زموږ اعمال درست شي زموږ ایمان درست شي کله چې زموږ ایمان درست شي د وخت مناسبت سره موږ د جهاد نه هم وروسته کېږو خو چې کله زموږ اعمال کمزور وي زموږ معلومات کمزور وي بیا موږ د جهاد په میدان کې هم کار نشو کولی د تبلیغ په میدان کې هم کار نشو کولی د درس او د تدریس په میدان کې هم کار نشو کولی نو موږ ته پکار دی چې خپل نسبت او تعلق موږ د قرآن سره جوړ کړو دې قرآن سره جوړ کړو ما پرون تاسو ته ویلي چې څومره کسان دلته کښېني د اورېدو الګ سوال کوي که تاسو په قرآن نه پوهېږئ ځان ته ټول کسان یو قرآن راواخلئ مخې ته داسې ونیسئ پیغمبر علیه السلام فرمایي که یو انسان د قرآن په تلاوت باندې نه پوهېږي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه په دې باندې نه پوهېږي ویلي نه دی بیا هم که چېرته دغه انسان په چاردام کې قرآن مجید راواخلي او صرف دې قرآن مجید ته داسې وګوري او ګوته ورباندې داسې ګرځي صرف ګرځي داسې چې دا ذهن کې دا تصورات راولي دا به سوچ کوي چې دا کتاب د الله رب العزت کتاب دی دا کتاب د الله رب العزت کتاب دی کله کله داسې وشي چې یو انسان درته یو ګفټ درکړي هغې سره مقصد او غرض نه وي صرف چې تا وګوري او تا ته سکون ملاوېږي همدارنګې عمل وکړي خپل عمل کې راولي صرف په اورېدو باندې هېڅ نه کېږي که زه دلته 3 ګنټې درس وکړم او تاسو بالکل دغه درس مکمل ټک په ټک یاد کړئ دا هېڅ فایده نه لري خو که چېرته زما په دغه درس کې تاسو صرف یوه خبره تاسو یاد کړئ او هغې باندې عمل وکړئ دا زموږ د کامیابۍ او زموږ د فایده دپاره ډېر اهم او ضروري دی
نن دا عمل په ځان کې راوړی کور ته لاړ شي خپل بچو خپل زنانه خپل اولاد که چا قرآن ویلی وي 10 منټ تلاوت وکړي نن دا عزم وکړي دا عهد وکړي د برکات او د ایمان خوند واخلي چې لاړ شي نه قرآن مجید راواخلي که چا تلاوت کړی وي تلاوت دې وکړي او که کم زنانه کم لوریان دي کم میان دي کم خویان دي او کم بچو تلاوت نه کړي دا قرآن دې راواخلي صرف داسې ورته وګوري په کتلو الله رب العزت ورته اجر او ثواب ورکړي نو موږ ته پکار چې د قرآن سره خپل نسبت او تعلق جوړ کړو الله فرمایي چې دا قرآن ما آسان پیدا کړی دی آسان مې دی چې تاسو په دې باندې پوهېږئ غیر المغضوب علیهم الله موږ په منځ کې طلب کوو چې غیر المغضوب علیهم موږ د هغه کسانو لار نه غواړو په کوم کسانو باندې چې ستا غضب شوی وي ته پرې غوسه شوی وي ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو دا دوه قسمه خلک وو یو داسې و چې د جهالت په وجه باندې ګمراهي طرف ته تللی وو لکه نسوارا شو چې هغې جهالت کې دومره غلو وکړله چې دغه الملائکة بنات الله چې دغه فرشتو ته د الله لویان وویله د جهالت په بنیاد باندې که چېرته هغوی سره علم و که چېرته هغوی سره عقل و که چېرته هغوی سره د الله معلومات و هغوی به چېرته هم داسې دی چې دا فرشتې د الله رب العزت لویانې دي نو الله موږ ته اولنی پیغام راکوي چې تاسو ځان وساتئ هغه خلکو چې څوک جاهلان وي جاهلان مطلب دا یو دغه مفسرینو نه چاته پوښ وکړئ انسان څوک دی هغې ورته جواب ورکړي وایي دغه علما دا انسانان دي دغه الله په دین عمل کوونکي انسانان دي وایي دا نور چې کوم دي دا انسانانو په شکل کې هسې بې ځایه یو شیزونه دي د دې څه معنا او مقصد نشته اصل انسان هغه دی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چې د الله عبادت طرف ته رجوع وکړي د الله عبادت کې مشغول شي دا اصل انسان دی الله رب العزت وایي جهالت نه ځان وساتئ جهالت نه به موږ کله ځان ساتو هله چې زموږ تعلق د قرآن سره راشي د تبلیغي حضراتو سره راشي د مولیانو سره راشي د نیکانو سره راشي خپل تعلق دوی سره جوړ کړو ولا الضالین او نه لار د ګمراهانو لار د ګمراهانو څوک دي نه څوک مراد دي الله فرمایي څنګه چې جهالت نه ځان ساتئ داسې د ډېر زیات حد ته تجاوز نه هم ځان ساتئ الله حد ته تجاوز نه سړي دومره چې تاسو دومره غلو ونه کړئ چې پیغمبرانو ته د الله رب العزت دغه خدای درجه ورکړي یا داسې ونه کړئ تاسو لکه څنګه چې کافرانو او یهودیانو هغوی به دغه پیغمبران قتلوله حد تجاوز څه مطلب چې څوک ملا څوک امیر صاحب درته یو مسله بیان کړي ته شاته ورپسې منډې وکړي یو انسان درته یو دین لار وښایي ستا عمل کې هغه عمل بل شانتي وي هغه درته بل شانتې بیان کړي او ته هغې ته سپک وګورې بد رد ووایي دین دې ځان وساتي ولا الضالین